بسم الله الرحمن الرحیم. یو ډیره اهمه مسله ده چې یقینا سبا زموږ مسلمانان مبتلا دي. هغه دا ده چې اکثر ماشومان یا کسان راځي او د زنانو ویښتو باره کې چې یاره موږ ته د زنانو ویښته راکړې او زموږ نه په دې باندې لوښي والې پیسې والې او ډېر ګران یې دي دا ویښته. نو دا یاد ساتئ زما هغه میندې خویندې او زموږ مشران کشران چې ټولو د دې خبره زموږ باخبر یو چې د زنانو ویښته خرڅول بلکې د انسان هر یو اعضا هغه خرڅول دا ګناه ده، دا حرام دي. اگر چې ای د اشد ضرورت وي نو بیا هم حرام دي. موږ به د علما کرامو نه په دې کې پوښتنه کوو چې کوم موږ ته جایز نه دي او موږ نه خرڅو، خصوصا خاص کر د زنانو ویښته. یاد مو دی نو په دې وجه زنانه به دا ویښته نه خرڅوي. ګوره دې کې ډېره سخته ګناه ده، نوکان او دا نور څه ده. تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې د انسان اعضا دومره قیمتي دي چې په جهاد کې هم هغه چې کوم دی کافر چې کوم دی نو هغه ته مردار کې د هغه پوزه کټ کول، د هغه غوږ کټ کول، د هغه سترګه دا چې کوم دی جایز نه دي. یاد مو دی چې جایز کې داسې د یو مسلمان دغه شو، د مسلمان دپاره دا ویښته خرڅولو یا بل څه یو بدن یو اعضا خرڅول دا ګناه ده. موږ له به چې کوم دی د دې نه اجتناب کوو، دا حرام دي. یو زنانه له هم پکار نه دي او که دکه پیسې هم په دې واسطې دکه حرامې پیسې دي نو زنانو له پکار دا چې دا ویښته چې کوم دی نه خرڅوي. بل خبره دا ده چې اکثر خلک وایي چې یاره آیا په دې باندې دا خلک جادو کوي، دا رښتیا دي که نه؟ نو که جادو پې کوي او که نه کوي دقسې زموږ کار نشته، خو ویښته خرڅول دا ګناه ده. ای که وایي چې موږ ته ضروري شیزونه جوړو بیا هم ګناه ده، او که جادو پې کوي نو واقعي خبره ده جادو پې هم کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویښتو باندې غیرو چې کوم دی نو مشرکانو د مکې چې کوم دی نو جادو کړی نو په ویښتو باندې ظاهر راغله خلک جادو پې کوي هم نو هسې نه چې د جادو هغه اثرات وي بیا نو دا مسله ده. او که هر څنګه وي نو موږ ولې بالکل د زنانو ویښته دا چې کوم دی نه خرڅوو. د غټ ویښته وي دي ځکه علي د سړو غنالي او د ښځو غالي، خو سړو دپاره او ښځو دپاره ټولو لپاره دا ویښته یا نور د بدن اعضا چې کوم دي دا خرڅولو دا ګناه ده. موږ باید نه ځان ساتو. والسلام.